درکم خامخا راکړي چې ما تا د مور او پلار دپاره څه دعا کوم الله رب العزت بیا قبلوي ځکه په خپله ترغیب ورکوي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا انسانه ته خپل رب دپاره دعا وکړه چې الله زما مور او پلار باندې رحم وکړي لکه څنګه چې دې په ماشوموالي کې زما تربیت کړی دی عزتمندو مسلمانانو د مور او پلار حقوق دا یو دومره لوی دی که دا حدیث شریف کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي زرانم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ای العمل احب الی الله کوم یو عمل الله رب العزت ته ډېر زیات محبوب دی پیغمبر علیه السلام راته فرمایي الصلاة لوقتها مونځ په خپل وخت باندې کول د الله ته ډېر محبوب دی پنځه مونځونه چې په کوم وخت باندې فرض شوي دی په هغه وخت باندې کول د الله ته ډېر محبوب دی بیا دې ما تپوس وکړه ثم ای العمل بیا کوم عمل الله ته ډېر محبوب دی پیغمبر علیه السلام راته فرمایي بر الوالدین د مور او پلار سره نیکي کول ورپسې دا عمل الله ته ډېر زیات محبوب دی چې څوک د خپل مور او پلار سره نیکي کوي وایي ما بیا تپوس وکړه ثم ای العمل بیا ورپسې کوم یو عمل الله رب العزت ته ډېر محبوب دی پیغمبر علیه السلام راته فرمایي الجهاد فی سبیل الله د الله په لاره کې جهاد د الله په لاره کې سر ورکول دا بیا ډېر الله ته ډېر زیات محبوب دي حدیث شریف کې راځي یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ای رسول الله اجازت راکړه جهاد لازم پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي مور او پلار دې ژوندي دی که نه صحابي ورته فرمایي مور او پلار مې ژوندي دی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ففیهما جاهد په دغه کې جهاد وکړه یعنې ستا لپاره ستا د مور او پلار خدمت کول دا جهاد دی عزتمندو څومره لوی نیکي ده که موږ او تاسو سوچ وکړو او دا هم یاد ساتئ چې د مور او پلار سره خدمت د مور او پلار سره ښه سلوک د مور او پلار باندې نرم سلوک په هغې باندې رحم کول دا د جنت حاصلولو ذریعه ده ځکه موږ او تاسو ته پته ده چې جنت د الله په رضا د الله په فضل سره میلاویږي او حدیث شریف کې راځي رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد چې د الله رب العزت رضا دا د مور او پلار په رضا کې پرته ده او د الله خفګان د مور او پلار په خفګان کې پروت دی که چېرته تا خپل مور او پلار خوشحاله کړه الله به درنه خوشحاله شي او که مور او پلار دې خفه کړه نو الله به درنه بیا که مور او پلار دې خفه کړه الله به درنه خفه شي او دا یاد ساتئ چا چې د مور او پلار خدمت وکړو دی به جنت ته داخلېږي چا چې د مور او پلار خدمت ونه کړو د مور او پلار نافرماني وکړه د هغو سره مخالفت وکړې دا به جهنم ته ځي ځکه حدیث کې راځي صحابي راغی نبي علیه السلام ته فرمایي ما حق الوالدین علی ولده د مور او پلار په خپل بچي باندې څه حق دی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي هما جنتک و نارک دا مور او پلار ستا لپاره جنت هم دی او دا ستا لپاره دوزخ هم دی یعنې که تا خپل مور او پلار خدمت وکړو د هغوی فرمانبرداري دې وکړه د هغوی اطاعت دې وکړو نو ستا لپاره جنت دی او که چېرته تا د هغې مخالفت وکړو د هغې سره دې بدسلوکي وکړه نو بیا ستا لپاره جهنم دی عزتمندو څوک چې د مور او پلار خدمت ونه کړي په بوډاوالي باندې خپل مور او پلار بیا ومني یعنې دی په بوډاوالي کې دی ژوندی او مور او پلار یې بوډاوالي ته ورسېږي د په ژوند او دی د هغې دومره خدمت ونه کړي چې ځان پې جنت ته ونه رسوي نو حدیث کې داسې شخص دپاره خیرې راغلی دی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام یو ځل خطبه ورکوله نو هغې په هغوی باندې چې کله خپه کېښودله ممبر دی ویل آمین په درېیمه پړۍ یې خپه کېښودل بیا یې ویل آمین چې په درېیمه پړۍ یې خپه کېښودل بیا یې ویل آمین کله چې نبي علیه السلام د ممبر راکوشه صحابه یې تپوس کې ای رسول الله نو خو عجیبه شان واقع وشوه داسې چل خو دا چېرته مخکې نه دی کړی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي جبریل راغلی و ما ته ویل چې زه به خیره کوم او ته به بې امین وې کله چې ما په هغوی باندې قدم کېښود جبریل علیه السلام وویله هلاک او تباه شي هغه شخص چې په هغه باندې رمضان المبارک شان بهترینه میاشت راشي او دی بیا هم الله رب العزت ته مغفرت ونکړي ما ویل آمین دی هم په هغوی باندې چې ما قدم کېښوده جبریل امین خیره کوي چې هلاک دې شي او تباه شي هغه شخص چې ستا تذکره ستا نوم د چا وړاندې ذکر شي او هغه په هغه باندې درود ونوي صلی الله علیه وآله وسلم دا کس دې هلاک شي ما ویل آمین کله چې ما په درېیمه پړۍ باندې خپه کېښوده جبریل امین خیره کوي چې هلاک دې شي هغه شخص چې خپل مور او پلار په بوډاوالي کې بیا مومي یا صرف خپل ژوند دې مومي او دی د هغه دومره خدمت ونه کړي چې ځان پې جنت ته ورسوي نو دغه کس دې هلاک شي ما ویل آمین عزتمند سوچ وکړو